السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتہ ملګرو تاسو دا ویډیو ګورئ بیا راځو خبرې پکې ځکه دا خبره یاده کړئ چې دا زنانه پر خپل خاوند ډېره مینه وي، زنانه په خاوند ډېره مینه وي په نسبت د سړي. ها کیدی شي داسې کیدی شي خو دا به لږي چې خاوند دې په ښځه ډېر مین وي د دې نه چې ښځه چې را سره کومه مینه کوي او بس یې چلي څه مسله به وي څه خبره به وي، خو دا به نادرا کېږي. اکثر داسې چې ښځه په خاوند باندې ډېره مینه وي او سړی په خاورو ډېر مین وي، په ځمکو باندې، په ځمکو او په پټو. بلکې بعض بې غیرته پښتانه داسې وایي وایي ښځه به پرېږدي خو ځمکه به نه پرېږدي. او دا چې کله په چا کې غیرت ختم شي هغه دا قسمه خبرې کوي او دا قسمه کارونه کوي. خو دا سړی په دې ځمکو په دې قصو ډېر مین دی، دی د خاورې نه پیدا دی. آدم علیه السلام ته وګوره خاورې نه پیدا دی، بیا دا بیبي حوا د هغه نه پیدا ده. نو ځکه دا ښځه د خاوند سره محبت ډېر کوي، ښځې وفا ډېره وي په نسبت د سړي. داسې ډېرې شوي دي چې خاوند یې مړ شي او دا ښځه بیا هم ناسته وي د خاوند په نوم باندې هسې ناسته وي. که ته ورته ووایم چې بل سړي ته واده شه او ژوند به دې ښه تېرېږي، نه، زما وایي د هغه سره ډېره مینه وه او دغه شان ورته ناست دی، هغه بچو ته یې ژوند تېروي. او دا سړی داسې به کې هم شته چې لا قبر ته یې کوزه کړي نه وي او بل سوچ کړي چې اوس بله ښځه به څه چل به کوو، څه ترتیب به جوړو. د هغه وخت نه بیا د ترتیبونه دی جنګوي. نو د سړي محبت د ښځې سره په نسبت د ښځې د محبت وایم، دا نه چې محبت نه وي، په نسبت د ښځې د محبت د سړي محبت څه وي هغه لږ کم وي او د ښځې هغه محبت بیا لږ زورور وي. او کله داسې هم کېدی شي چې سړي هغه محبت دې څه وي هغه چې ډېر وي، داسې هم کېږي. زه دا نه یم چې داسې بلکل نه شي کېدی، زه یم داسې کېږي خو دا به لږي، دا به لږي. اکثر چې کوم د تجربې خبره هم ده او ښکاره هم ده اکثرو خلکو ته هغه ده چې ښځه کې وفا په نسبت د سړي نه زیاته وي. د ښځې او د خاوند په دې موضوع کې هم ګوره عامه خبره نه کوم، چې د ښځې او د خاوند په دې موضوع کې دا خبره کوم، د دوی د یو بل سره محبت او د دوی د یو بل سره وفاداري، د دې خبره کوم. نو اکثر دا سړي چې د ښځو سره دا خبرې کوي نو دروغ ورته هم ډېر وایي، وایي که ته نه وایې نو وایي زه به مړ شوی او زما به څه وی او زما هېڅ ورم نه کېږي. او وی ښه دی چې ته زما ژوند ته راغلې، که ته نه وی نو زما دا ژوند به څنګه تېرېده، هېڅ ښه برابر تېرېدو نه مخکې. او چې دا مړه شي نو څه پروا یې نه وي، خو دا هسې هغې ته به دا خبره کوي او شکر دی چې الله ته ماله راکړې او زه به ستا دپاره دا وکړم او زه به ستا دپاره دا وکړم. نو هسې هغه ښځې ته هغه خبرې کوي. حالانکې حدیثونو نه دې خبرو جواز هم ښکاري چې ښځه خاوند یو بل سره مینه محبت کړي، که دروغ هم ووایي نو هغې کې څه حرج نشته. دی دا مطلب نه وي تاسو شروع کړئ اوس هم هغه بنډلې ورته وولئ چې د سر د کنټرول کولو نه وي. په طریقه سړی کله نه کله که چېرته خبره نیمه وکړي نو څه خبره نه ده، خو د هغې دا مطلب نه دی چې سړی سهار ماښام شروع وکړي. کله نا کله سړی لکه داسې خبره وکړي ښځې ته په مینه کې، ښځه په مینه کې خبره وکړي او خبره د کېدو نه وي. لکه اوس یو سړی ووایي یاره وي که ته مړه شوې که نه نو زه به ورځ مړ یم. دا رښتیا دي که دروغ دي؟ دروغ دي. خو که سړی دي چې کله نا کله ووایي د دې دپاره چې دا ښځه هم خوشحاله شي او ګپ شپ د دوی د یو بل سره ولګي څه حرج نشته. خو